بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانی د پاره نصاب څه دی؟ قربانی به څوک کوي، په چا باندې قربانی لازم ده او په چا باندې قربانی نشته دی. نو علماء کرامو په دې باندې تفصیلي بحثونه د فقه په کتابونو کې، نور کتابونو کې تفصیلي بحث په دې باندې موجود دی. خدا پیژندل پکار دی، یو د زکات لپاره نصاب دی، یو د قربانی لپاره نصاب دی. نو د زکات او د قربانی نصاب په حقیقت کې یو نصاب دی، خو په دې کې لږ معمولی فرق په دې کې دا دی چې د قربانی لپاره چې کم نصاب دی نو د دې لپاره کال ضروری نه دی. د دې لپاره کال ضروری نه دی، بلکې که فرض که څوک د اختر په ورځ، د اختر په دویمه درېیمه ورځ باندې په دې باندې د نصاب د مالک شو، نو دته پکار ده چې د څو کې د قرباني وکړي. او د زکات لپاره خو کال ضروری دی، او هغه مال چې په هغې کې سیواوالی راځي، په هغې کې نشنما راځي دا خبرې د زکات لپاره صرف ضروری دي. بل طرف ته هغه نصاب څه دی چې په هغې باندې د یو سړي سره موجود دی، دی به قرباني کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه تحقیق او د هغه ریسرچ هغه دا دی، هغه وایي چې کله د یو سړي سره 7.5 تولې سونه موجود ده یا 52 تولې چاندي موجود ده، د اختر په ورځ، د اختر په دویمه، د اختر په درېیمه، په دې درې ورځو کې د ده سره 7.5 تولې سونه موجود ده یا 52 تولې چاندي موجود ده، نو دا سړی به قرباني کوي. دا سړی به څه کوي؟ دی به قرباني کوي. په ده باندې قرباني کول څه دي؟ لازم دي چې دی خامخا څوک دی قرباني وکړي. بل طرف ته هغه سړی چې د هغه 52 تولې چاندي د هغه سر نشته دی، 7.5 تولې سونه د هغه سر نشته دی، نو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه علاوه چې نور کم ائمه دي، نو د هغوی رای او د هغوی ریسرچ او د هغوی تحقیق دا دی که فرض کا د یو سړي وس او طاقت کېږي دومره 52 تولې چاندي ورسره نشته دی، 7.5 تولې سونه ورسره نشته دی، خو د ده سره دومره پیسې موجود دي، یا 50,000 یا 80,000 یا د دې نه کمې سیوا، او دی په دې کې حصه په 15,000 روپۍ باندې حصه ونیسي، قرباني وکړي، نو دا هم د دی هم قرباني کولی شي، ځکه چې حدیث مبارکو کې د طاقت او د وسو ذکر راغلی چې د چا وس کېږي، د چا طاقت کېږي. نو د وس او د طاقت مطلب دا هم دی چې د ده سره دومره پیسې موجود دي چې دی په هغې باندې قرباني وکړي، او دومره پیسې د سره پاتې کېږي چې دی په هغې باندې غریب کېږي نه، په ده باندې قرضونه نه راوړي، دی قرضداری کېږي نه، په دی په نور مشکل کې نه پرېوځي. نو پکار ده چې دا سړی هم څوک قرباني وکړي، ځکه چې په کال کې یوه موقع دا د قربانۍ یوه موقع راځي، الله تعالی ته د نزدېکت یوه اهمه ذریعه ده، او په دې باندې الله تعالی به د دې انسان په مال کې الله تعالی به پراخوالی راولي. نو که یو انسان اراده وکړي د قربانۍ کولو، نو امید دا دی چې الله تعالی د دې انسان لپاره د قربانۍ اسباب هم فراهم کړي، او دغه پیسې چې کم ده د خپلې قربانۍ لپاره وباسلي، امید دا دی چې الله تعالی د دې په ذریعه باندې د ده په مال کې په هغې کې برکت پیدا کړي، الله تعالی په دې کې سیواوالی راولي. نو دا ده چې د چا سره دغه نصاب موجود وي، نو دی دې څه وکړي؟ دی دې قرباني وکړي، دی دې څه وکړي؟ دی دې قرباني وکړي. بیا دغه قرباني چې کومه ده وکړله، نو په دغې قربانۍ کې پکار دا ده چې دی د خپل غیر چاپیره د چم ګاونډ، د رشته دارو، د خپل ځان دپاره هم غوښه پاتې کړي، د خپل بچو دپاره هم پاتې کړي، او دغه رنګې چې کوم رشته دار دي که هغو دپاره امکان وي، ممکن وي، نو د هغې دپاره دی هم غوښه ولېږي. اگر چې که فرض که څوک قرباني وکړي او چا دپاره غوښه ونه لېږي، ټوله غوښه د خپل ځان دپاره پاتې کړي، نو په دې کې هم څه قباحت نشته دی، خو بهتره خبره دا ده چې د خپل رشته دارو، د خپلو ګاونډیانو او د غیر چاپیره چې کم خلک دي د دغې خیال وساتي. دا پکې ضروري نه ده چې آیا چا قرباني کړي ده هغه به نه ورکوو، چې چا قرباني نه ده کړې صرف بدیله ورکوو، نه نه، په دې کې داسې تقسیم نشته دی، بلکې هر چاله دا ورکولی شي، او که فرض که څوک یې د خپل ځان سره په دې کور کې وساتي، په خپله باندې وخوري، په خپلو بچو باندې وخوري، نو په دې کې هم څه قباحت په دې کې نشته دی.